رکعتن چې سیدنا عمر خلق راجمع کړی دی. جواب دا دی دا روایت ضعیف دی. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام پر رمضان المبارک کې 20 رکعات تراوی او 3 رکعات وتر به کولا. دغه خلق به چې دا حدیث ضعیف دی. نو دیونه ز پوښتنه کومه چې ما سره خو یو حدیث خوشته چې ته ورته ضعیف وای، لیکن دا ته چې کوم 8 رکعات تراوی کوي او د 8 رکعات تراوی قائل یې، ته ما ته په دغه 8 رکعات تراوی باندې ته ما ته ضعیف یو روایت مخې ته راوړه، ضعیف یو روایت پیش کا چې په دې ضعیف روایت کې رسول الله مبارک نه ثابت دی چې هغه 8 رکعات تراوی کوله. انتهایی واجب الاحترام، رمضان المبارک دغه میاشت د عبادتونو میاشت ده او د الله رب العالمین سره خپل دغه تعلق دا مضبوطولو میاشت ده، او چې څومره انسان نکیږي چې باید په دغه میاشت کې د الله رب العالمین په دربار کې ودرېږي، منځونه وکي، تلاوت وکي، جړاګانې وکي، ذکر او اذکار وکي، او 11 میاشتې که د الله رب العالمین د دربار نه چا ډېر لرې وخت تېر کړی وي، په دغه میاشت کې هغه انسان ته ډېر بهترین یو موقع ده چې خپل تعلق او خپل نسبت هغه د الله رب العالمین سره مضبوطیا سره جوړ کړي. باید چې هر انسان ته پکار دی چې دغه رمضان المبارک په دغه میاشت کې خصوصا د سننو د فرایضو نه علاوه د مستحباتو هم ډېر زیات خیال وساتي، او بیا هغه سنن چې هغه بالکل د احادیثو نه ثابت وي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه سنت کړي وي، باید چې انسان په دې میاشت کې ډېر کوشش وکړي چې هغه سنت د خپل عمل څخه ونه باسي. په دغه سنتو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت هغه د تراویح هم دی چې د تراویح هم د محبوب علیه الصلاة والسلام سنت دی. امام بیهقی رحمه الله په السنن الکبرى کې یو حدیث ذکر کوي، د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دغه روایت دا نقل شوی ده چې عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة ب20 ركعة والوتر. جناب محبوب علیه الصلاة والسلام دغه رمضان المبارک په دغه میاشت کې 20 رکعات به کوله او وتر به کوله. دا یو روایت شو. بیا مصنف ابن ابي شيبه په دې کې یو روایت دی د عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر. جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رمضان المبارک کی 20 رکعات تراویح بکولا علاوه د دې وتر مزنا، که وتر ور سره یو ځای شي نو بیا به 23 رکعات جوړیږي. دغه شان دی بل روایت هم دی، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رمضان المبارک کی 20 رکعات تراویح به کولا او 3 رکعات به ور سره وتر کولا. لیکن چونکه انسان سره نفس وی، انسان دغه نفس دا انسان د عبادت څخه منع کولو کوشش کوي، بل طرف ته شیطانی وسوسې وي چې دغه انسان د عبادت څخه منع کوي. لیکن کچرته دا ویلی شو چې په دې مقدس مبارک مهینه کې رمضان المبارک په دغه میاشت کې شیطان تړلی کېږي، لیکن بعض داسې خلک وي چې هغه د عالم په لباس د عالم په جامه کې هغه دغه شیطان دغه کردار دا ادا کوي، او د شیطان چې کم کار وي په هغه باندې روز او شپه اخته وي او مسلمانان د عملونو نه منع کوي. بعضې خلک تاسو وګورئ چې هغه وایي چې 20 رکعات تراویح دا بالکل نه ده صحیح. اول خو مسلمانانو ته پکار دی کم خلک چې 20 رکعات کوي، که هغوی ته لکاو خلک هم وایي چې دا 20 رکعات نشته، هغه بیا هم دا 20 رکعات نه پرېږدي. که څوک تراویح نه کوي هغه هسې هم نه کوي، لیکن د خپل ملګرو د اطمینان دپاره خپل احناف ملګرو
ته صرف دا پیغام ورکوم چې دا کم شل رکعاته تراویح چې مونږ کوو دا مونږ خود ساخته عمل نه کوو بلکې دا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي او د روایت ما تاسو وړاندې بیان کړله. دین علاوه بعضې خلک دومره ناپوهه دي چې هغه دا خبره کوي چې دا کم احادیث احناف ملګری وایي یعنی کم خلک چې دا وایي چې شل رکعاته تراویح دي او مونږ بیا حدیث وایو کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعه والوتر. رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان المبارک کې شل رکعات تراویح او 3 رکعات وتر به کوله. دغه خلک بیا وایي چې دا حدیث ضعیف دی. نو دیونه زه پوښتنه کومه چې ما سره خو یو حدیث خو شته چې ته ورته ضعیف وایي لیکن دا ته چې کوم 8 رکعاته تراویح کوي او د 8 رکعاته تراویح قایل یې ته ما ته په دغه 8 رکعاته تراویح باندې ته ما ته ضعیف یو روایت مخې ته راوړه ضعیف یو روایت پیش کا چې په دې ضعیف روایت کې رسول الله مبارک نه ثابت دی چې هغې 8 رکعاته تراویح کوله. باید چې مسلمان غور وکي فکر وکي چې بای مونږ حدیث ورته ووایو دی بس جواب کوي دا حدیث ضعیف دی. نو آیا ما سره خو ضعیف حدیث شته خو ته داسې نرشه یو حدیث را مخې ته کا چې هغه ضعیف دی وي خو هغې کې 8 رکعاته ثبوت میلاو شي په مخ د ځمکه باندې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه واخله تر د محبوب علیه الصلاۃ والسلام آخري صحابي پورې هیڅ چا نه هم 8 رکعاته ثابت نه دی بلکې د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام صحابي حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه په دغه شل رکعاته باندې اجماع کړی دا او خلک را غونډ کړي دي با جماعت دغه شل رکعاته هغه دور کې په دې اجماع شوی دا. او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان المبارک شل رکعاته تراویح به کوله. کدا ټول احادیث مونږ درته بیان کو تا سره یو قسم جواب دی چې دا ضعیف دی لیکن ما درنه دا مطالبه وکړله چې ته یو ضعیف حدیث مونږ ته په 8 رکعاته باندې پیش کا. دویم دا دومره ساده خلک دي چې باید په دې باندې غور او فکر وکړي چې دا ضعیف حدیث دی لیکن هغه ضعیف حدیث نشرت کولی چې هغه باندې عمل تواتر سره کیږي او هغه حدیث باندې هغه عملا متواتر وي. یو حدیث داسې وي چې هغه عملا متواتر وي. اوس یو حدیث چې عملا متواتر وي د دې په دغه سند کې اگر که ضعف هم راشي بیا هم دغه ضعف ته اعتبار نه وي بلکې د دې عمل ته به کتلی کیږي ځکه چې دا عملا دا متواتر دی. مونږ سره په دغه تراویح شل رکعاته باندې حدیث کته ورته ضعیف وایي لیکن دا عملا متواتر دی ته دغه رنګ په 8 رکعاتو باندې مونږ ته یو حدیث پیش کا. بیا دا کم خلک چې 8 رکعاته دغه چغې او نارې لګوي د خوارزي کې د بخاري شریف نوم اخلي. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمه الله د دې صحیح البخاری جلد اول او په صفحه نمبر 562 کې یو روایت دی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده دغه روایت دی په 8 رکعاته تراویح په باره کې پیش کوي. دغه روایت زه تاسو وړاندې وایم چې تاسو غور فکر وکړئ چې دا روایت د تراویح په باره کې دی او کنه دا روایت مطلب څه دی هغه زه تاسو ته در بیانوم. باید کاش که دغه خلکو د احادیثونه لږ څه زده کول او په احادیثو په معنا او په مقصد باندې پوهیدل. عائشه رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وشوله چې جناب محبوب علیه الصلاۃ والسلام کیف کانت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان د محبوب علیه الصلاۃ والسلام منځ د رمضان په دغه میاشت کې څنګه پښتو به تاسو پوهیږئ پښتو کې د پوهه کومه. دلته سوال وشو چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام منځ دا څنګه دا پوښتنه نه ده شوې چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام څو رکعاته به یې کوله بلکې سوال دا شوی دا چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام منځ دا څنګه. نو اوس جواب کې به پکار دا وي چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام منځ یا به رسول علیه الصلاۃ والسلام دا منځ زر زر به یې کوله یا به په قلاره قلاره کوله یا به په تعدی باندې کوله یا به په اطمینان سره کوله. دا جواب جوړیږي. دا نه جوړیږي چې یو کس درته وایي چې بای
ستا مونځ څنګه دی؟ نو جواب خدا نه چې زما مونځ 20 رکعات دی یا 8 رکعات، ته به ورته وایي زما مونځ ښایسته دی، زما مونځ په قلار دی، زما مونځ په جلدي سره دی، یا زما مونځ ولې نه ده صحیح. دغه شان د عائشه رضی الله عنها نه پوښتنه شوې ده کیف کانت صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مونځ دا څنګه وو، دا تپوس شوې ده. بیا عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. محبوب علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان المبارک او په غیر رمضان المبارک کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام 11 رکعات به کوله. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. محبوب علیه الصلاۃ والسلام بسلور رکعات کوله، خو د هغې اوږدوالي په باره کې پوښتنه مه کوه، یعنی هغې حسن او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دغه مونځ دا څومره ښایسته طریقې سره او څومره اوږد قیام او رکوع او سجده محبوب علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل. دغلته خو د تراویح اړو سره ذکر نشته، بل دا روایت د تراویح په باره کې نه دی، ځکه چې دا اصل کې بیان د عباداتو کوي، دا اصل کې بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادت مبارکو کوي. ځکه چې صحابه کرام خو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د عمل نه خبرو، د سنت نه خبرو، د کردار، د گفتار، د عمل، د مونځ، تلاوت، قرات، د هر څه نه صحابه خبرو. رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په غیر رمضان کې 8 رکعاته، محبوب علیه الصلاۃ والسلام 8 رکعاته تهجد مونځ به کوله. نو چې کله رمضان راغی صحابه کرام پوښتنه وکړه چې آیا دغه 8 رکعاته تهجد اوس رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کوي او کنه کوي؟ هغه پوښتنه وکړه عائشه رضی الله عنها نه چې آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی؟ نو عائشه رضی الله عنها دا فرمایي چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د رمضان د وجه د خپل عمل کې کمی نه دراوسته، بلکې محبوب علیه الصلاۃ والسلام څنګه چې په غیر رمضان کې 8 رکعات تهجد کولا، هم دغه شانتي محبوب علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان المبارک کې هم 8 رکعات تهجد کوي. نو دین دا ثابت شولا چې یو انسان غیر رمضان کې تهجد کوي نو دی دغه تهجد پر رمضان المبارک کې هم وکي، یعنی خپل دغه عمل د رمضان المبارک کې پرې نګدي. څنګه چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام دغه روایت نه ثابت شوی دا چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام څنګه چې غیر رمضان کې دغه 8 رکعات تراویح کوله، 8 رکعات دغه تهجد مونځ به کوله، غیر رمضان کې دغه 8 رکعات د تهجد مونځ به کوله، هم دغه رنګ دغه تهجد دغه مونځ دا په رمضان کې به هم کوله. نو دین دا معلومه شو چې باید هر یو انسان هغه عمل دی نه پرېږدي کوم چې غیر رمضان کې کولا هغه د پر رمضان کې هم وکي. نو دغه روایت نه خدا نه ثابتېږي کنه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام 8 رکعات تراویح کولا. دغه شانتي ما تاسو ته مخکې هم ویلا چې ابن ابي شيبه مصنف د ابن ابي شيبه یا دغه شان د نور امام بهقي رحمه الله السنن الكبرى هغه کې ګڼ روایت دي د ابن عباس رضی الله عنه نه چرته هم که غیر مقلد درته دا وایي چې 20 رکعات ولې کوي، په نره ورته جواب وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه حدیث ورتویا چې کان النبي صلی الله علیه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر، یا بل روایت دسیده كان يصلي في رمضان 20 ركعه سوى الوتر. نو غیر مقلد به درته دا وایي چې بای دا حدیث خو ضعیف دی، ته ورنه یو مطالبه وکړه چې 20 رکعاتو په باره کې ما درته ضعیف حدیث خو ته هم مني، دا خو ته هم مني چې دا حدیث دی خو ته ضعیف وایي، یعنی زما په 20 رکعات باندې حدیث خو موجود دی لیکن ته ورته ضعیف وایي، لیکن دا ته چې 8 رکعات تراویح کوي په دې باندې راته یو ضعیف حدیث هم چرته نه وخایه، او که بخاری شریف دغه روایت درته وخایي دې کې ته ورنه پوښتنه وکړه، دې کې ته ورنه پوښتنه وکړي چې دلته لفظ راغلی ده ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعات،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک او غیر رمضان المبارک کې به دغه مونږ کوله صحیح ده. نو دا ورتوي که چرته دا نه مراد تراویح وو نو دا غیر رمضان ټکی عائشه رضی الله عنها ولی بیان کړی دا. غیر رمضان کې خو تراویح نه وی کنه، که څوک د رمضان نه علاوه هم تراویح کوي بالکل نه کوي. تراویح خاص د رمضان المبارک پوری. نو دینه دا معلومه شو چې د بخاری شریف دا روایت دا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د منځ حسن بیانوي، د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د منځ هغه اوږد قیام بیانوي، د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د منځ هغه اوږد او اطمینان سره رکوع بیانوي، هغه حسن بیانوي، او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام عمل بیانوي چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام په رمضان المبارک کې هم دغه عمل دانه د پرې خوسته. نو باید چې تراویح د 10 رکعات دي، کم خلک چې 8 رکعات وایي د دې په شریعت کې هیڅ ثبوت نشته. او کا یو انسان ځان ته عالم وای مولا وای باید چې هغه عوامو سره دوکه ونه کې د الله په دربار کې به پیش کیږي، د الله په دربار کې به دی جواب دوي. نو باید چې دغه مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. نن مسلمان نوجوان هغه وګوره په مسجد چې کله تراویح ته راځي هغه په مسجدونو کې ټیک ټاک جوړوي، د اسلام د شاعر الله د مسجد او د منځ توهین او سپکوالی کوي. دې سره خو انسان د اسلام د دایره نه بهر وځي او کفر ته ور داخليږي. لیکن هغه خلک چې هغه ځان ته مسلمان وایي، خپل ځان د مسلمانانو د کور نه غني، لیکن هغه راشي په مسجد کې د ټیک ټاک په دغه مرز اخته شوی وي او دغه منځ او دغه تراویح پورې مسخره کوي. اول مولا ورته دا ویل چې 10 رکعات نشته دا 8 وکي. وسغه نوجوان ته چې کله په دین کې تا اسانتیا پیدا کړله، بیا مفتی منیر شاکر غوندي کې خلکو چې دا سنت په شریعت کې هیڅ حیثیت نه لري، نعوذ بالله. هغه خلک راغی په هغه سنت او پس نن په مسجدونو کې مسخره او ټوخي کوي. د دې اصل بنیادی وجه او د دې مجرمان د الله په دربار کې هم دغه مولیان وي، کم مولیانو چې دغه عوامو ته غلط دین خودلې وي. نو باید چې د رمضان المبارک د میاش دا د برکت والا دی، دا د رحمت د نزول میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده. باید چې انسانان په دې کې د الله په دربار کې ودرېږي. ولی تاسو کشل وکاته مثال په تور باندې دا خو تاسو فائدہ ده کنه، نو تاسو ولی ته خوشاليږئ؟ د شل ته ولی نه خوشاليږئ؟ په شل باندې خو الله رب العالمین تاسو ته ډیر زیات اجر او ثواب به هم درکې. نو باید چې مسلمانان خلک 10 رکعات منځونه وکړي. تراویح 8 رکعات بالکل په شریعت کې نشته. که کم یو غیر مقلد د محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه یو ضعیف حدیث دی را مونږ ته وښیي، که غیر مقلدینو کې چرته یو عالم وي او هغه وایي چې زه اهل الحدیث یم، هغې نه زمونږ دا مطالبه ده چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه یو صحیح روایت مونږ ته ثابت کړی شي چې محبوب علیه السلام 8 رکعاته کړی وي. که چرته صحیح روایت نه وي حسن دی وښودلی شي، که چرته حسن روایت هم نه وي مونږ ته د ضعیف یو روایت وښودلی شي چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د رمضان المبارک په میاشت کې 8 رکعاته تراویح په رمضان المبارک کې کړی وي. یو ضعیف حدیث دی مونږ ته وښیي. الله رب العالمین دې مونږ ته د پوهې توفیق راکړي، والله رب العالمین دې مونږ ته د عبادت کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللهم صل علی قبر محمد فی القبور.